السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن په دې ویډیو کې مونږه تاسو ته د سورۃ بقره آیات نمبر 130 نواله تر 137 نمبر آیات پورې د قرآن پاک تلاوت او ترجمه انګلیش اردو پښتو کې سناوو چې په دې کې الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام عظیم مقام او د رښتینی دین حقیقت بیان کړی دی. ویډیو اخره پورې واورئ او وګورئ. لایک کړئ او شیر کړئ او سبسکرایب د نه هیر نشي. دا یو څو آیاتونه دي چې ان شاء الله تاسو وورئ په غور سره، نو الله پاک په سره تاسو زندگی بدل. تاسو ته د دې په باره کې څه علم شته چې ابراهیم علیه السلام الله پاک ولې سلیکټ کړو؟ په دې آیاتونو کې هغه راز دی چې سمجھدار کس به چیرې ګمراه نشي. او یو خبره بله، د اسلام اصل دین څه دی؟ د اسلام اصل دین څه دی؟ او انبیاء علیه السلام خپلو بچو ته څه وصیتونه به کول؟ نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د قرآن پاک هغه الفاظ، هغه آیاتونه سناوو چې هغه د هر مسلمان د ایمان جړ دی، بنیاد دی، بنیاد. او دا یو څو عظیم آیاتونه دي چې دا موږ ته وایي او موږ ته ښیي چې اصل هدایت څه ته وایي او د ایمان بنیاد څه دی. نو نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د قرآن پاک داسې یو پیغام سناوو چې دا تاسو واورئ، ستاسو زړونه به بدل شي. ویډیو اخره پورې وګورئ او واورئ په غور سره، او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره، د خپلو رشته دارانو سره، او سبسکرایب د نه هیر نشي. د الله د رضا دپاره څوک چې د قرآن پاک یو آیات صرف واوري، عمل پې وکړي یا ونه کړي، الله پاک ورته د 1000 رکعاتو نفلو نه زیات اجر ورکوي. هغه د بیت الله شریف تعمیر کړو، د نبی علیہ السلام د راتلو دعا یې کړې وه، او ستاسو بل نیکه یعقوب علیہ السلام او دارنګې ستاسو ګڼ مشران هغې په دین باندې توحید باندې روانو، نو تاسو ولې د خپلو مشرانو خبره نه منئ؟ یو نقطه علماء دا لیکي چې ابراهیم علیه السلام چې کومې دعاګانې وي نو دا ربنا سره دي، او اجابت د دعا کې دا لفظ هم استعمالیږي، ربنا ربنا، دې سره هم الله دعاګانې قبلوي. نبی علیہ السلام فرمائی زه د ابراهیم علیہ السلام دعایم او د عیسی علیہ السلام زیر او بشارت یم، او د خپل مور خوب یم، زه خوب کې لیدلی و. نو ابراهیم علیہ السلام دعا کړې وه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، نو الله دعا قبول کړه او دې امت له الله نبی علیہ السلام ورکړه. نبی علیہ السلام دے هم د ملت د ابراهیم تابعدار دی. پخوا ملت د ابراهیم او اوس ملت د محمد علیہ السلام دی. ومن يرغب عن ملت ابراهیم، رغیب یرغب دی پسې چې عن راشي دا د اعراض معنی شو، استفهام انکاری دی. ومن يرغب سوق مخړی، سوق اعراض کوي، سوق رو گردانی کوي، استفهام انکاری دی. ومن يرغب مخ نګرځي، مخ ناړي، اعراض نه کوي، عن ملت ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام د ملتنا مخ نه ګرځي، اعراض نه کوي د ابراهیم علیه السلام د دیننا، الا مگر من هغه څوک سفیه نفسه چې بېوقوفه یې ځان خپل د ابراهیم علیه السلام د دیننا، د ابراهیم علیه السلام د ملت نه به هغه سړی مخ اړوي، هغه سړی به اعراض کوي چې دی ځان بېوقوفه کړي، ځان جاهله کړي. سفیه نفسه اے خسر نفسه، ځان تاواني کی، خسر نفسه ځان په خسران کې واچي.
صفح نفسه اے احمق رأيه چې خپل رائے قمقل کی نو دا سړی به د ابراهیم علیه السلام دین نه اعراض کوي. یعنی کم سړی چې ځان شرک اخته کی ځان ذلیل او خوار کی نو دی به د ابراهیم علیه السلام دین نه مخ اړي، یعنی سم سړی د ابراهیم علیه السلام دین نه مخ نشي ګرځولی. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه اعراض نکي مخناړي د دین د ابراهیم علیه السلام نه مگر هغه څوک چې ځان بیوقوفه کی. ولقد اصطفیناه فی الدنیا یقینا ما ورکړی د ابراهیم علیه السلام په دنیا کې. اصطفیناه ما چون کړی دی ما خوښ کړی دی. وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا ابراهیم علیہ السلام په آخرت کې کامیابونه دي. لمن الصالحین اے فائز المرام مقصد ته رسیدلې دي کامیاب بشي. اذ قال له ربه اسلم کله چې وې دتا رب د تابعدار شاګرد کېدا. قال نو ابراهیم علیہ السلام اسلمت زخو همیشه تابعداري. اسلمت ما گردن اخیدے لرب العالمین دپار دم پالون کی د مخلوقات. ووصى بها او نصیحت کړي دے وصیت کړي دے د دې ملت ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل زامنو تا. ويعقوب او یعقوب علیہ السلام هم خپل بچو تا. ابراهیم علیہ السلام خپل بچو ته وصیت کړي دے. یعقوب علیہ السلام هم خپل زامنو ته وصیت کړي دي چې دا دین قبول کړي دا ملت د ابراهیم واخلي. یا بنی یا زامنو ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله ورکړي دي تاسو لپاره دین. فلا تموتن نمرئ الا مگر وانتم مسلمون پدا سے حال کی چې تاسو تابعداري یې پدا سے حال کی چې تاسو موحدین یې. مرګ خو د انسان اختیار کې نه دی نو بیا څنګه الله وی چې ممرئ مگر مسلمان مړ شي. معنا دا ده چې پتا دې مرګ ناراضي مگر داسې حال کې دی راشي چې ته مسلمانې تابعدارې مخلصې موحدې. یو لمحه هم چې شرک دوا نه وړي نو سړی چې په کوم کار کې اخته په دغه کار کې اور باندې مرګ راځي. فلا تموتن ممرئ یعنی مرګ دی را نشي تاسو ته مگر په دې حال کې چې تاسو تابعدارې یې. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت دی یهودیانو به دروغ ویل چې یعقوب علیہ السلام خو موږ ته د یهودیت وصیت کړی او چې تاسو یهودیان پاتې شئ مسلمان نشئ. ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وئ اذ حضر یعقوب الموت کله چې قریب شو یعقوب علیہ السلام ته مرګ. کله چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام ته مرګ یعنی اسباب د مرګ چې کله نږدې شو نو تاسو غني موجود وای. اذ قال لبنيه کله چې دوی خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي چا بندگی وکوي رستو زما د مرګ. قالوا نزامنو وی نعبد الهک عبادت بکو بندگی بکو عاجزی بکو الهک استا حاجت رواتا و الہ آبائک الہ استا سپلار الہ آبائک الہ استا سود مشرانو. زامنو ویل یعقوب علیہ السلام ته چې چا تابعداري تا کړی دا من به هم داغه تابعداري کو. و الہ آبائک الہ استا سود مشرانو ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا سنا چې ګن الہان دي ستا الہ غني بل دی او د مشرانو غني بل دی. الہ واحدا الہ یو ونحن له مسلمون
او من ټول الله تا تابعداري کوونکیو ملت د ابراهیم منی وضو او تابعداري بده والله کو تلک امه قد خلت دا د بل شبهه جواب دی دی يهوديان ویل من خود انبیاء الوادیو زمن مشران نیکانو بزرگانو من بزان سره جنت ته بوزي مداغي جواب دی تلک امه قد خلت دا یو جماعتو یو ټولګه یو امتو چې تیر شو لها دی لرا ما هغه دی کسب چې دی سکړی دی دیل د دې د اعمال بدلی دي ولکم تاسو لرا ما هغه دی کسبتم چې تاسو کړی دي تاسو لرا تاسو د اعمال سزاوي او دیل لرا د دې د اعمالو جزاوا او د دې اعمال بستاسو پکار نشي تعالی واستا عمل پکاري ولا تسالون تپوس کو نشي تاسو نه عما د هغه کارو چې ودي يعملون عمل کوونکی دې سره د دې عملو او تاسو سره تاسو عمل دی وقالوا دي ويكونوا شيء هودا يهوديان او نصارى يا نصرانيان يهوديان ویل چې يهوديان شي عیسایان ویل چې عیسایان شي تهددو لار بمومئ قل ورتو یا پیغمبرا بل ملت ابراهیم حنیفا بل نتبعو بلکہ من تابداری کو دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام من نہ یہودیان جوڑی گو نہ عیسایان جوڑی گو من دا ابراہیم علیہ السلام طریقی من روانیو من دا ابراہیم علیہ السلام تابداری بل نتبعو ملت ابراہیم بلکہ من تابداریو دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلک ولاړو په توحید باندې حنیف ویل کېږي چې دې مایلی د ټولو نه مروري یو د الله په دین کلک ولاړو حنیف چې د هر چا نه بیزارای هر قسم باطل نه مروري او حق باندې کلک ولاړی دته وی حنیف حنیفا ابراهیم علیہ السلام ته حنیف وی چې دې په توحید کلک ولاړو او د هر قسم باطل نه خلاف وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام نه مشرکانو نه يهودي نه عیسائی نه مشرکو نه د دې ډلې نه قولوا وای آمنا بالله من ایمان راوړې دې په الله وما او هغه کتابونو هغه حکمونو انزل الینا چرانی گلی شوی دی منتا وما او هغه انزل چرانی گلی شوی دی په طرف د ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط الوادی من الله منو او ټول آسمانی کتابونه منو تورات منو زبور منو انجیل منو قرآن منو ټول انبیاء ټول پیغمبران منو د یو تفریق هم نکو او کمی صحیفی چې الله موسی علیہ السلام درا لګلی دي ابراهیم علیہ السلام درا لګلی دي دا هم ټول منو اسباط الواد د بنی اسرائیل الواد د اسباط وای د ابراهیم علیہ السلام هغه الواد چې داغه تعلق د اسحاق علیہ السلام سره دی هغه ته وی اسباط او کوم چې د اسماعیل علیہ السلام الواد دي نو هغه ته ویل کېږي قوم خاندان د اسماعیل علیہ السلام خاندان ته ویل کېږي قبیله قبایل او د اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام الواد ته ویل کېږي اسباط وما اوتی موسی وعیسی او هغه چې ورکړی شوی دی عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړی شوی دی پیغمبرانو ته من ربهم طرف درب د دینا من دا ټول پیغمبران منو ټول کتابونه ټول صحیفی منو لا نفرق بین احد منهم فمن ذیو د دینا د یهودیانو شان داسې نه چې عیسی علیہ السلام نه منو او نور پیغمبران منو یا د عیسایانو شان داسې نه کو چې څه دین منو او څه نه منو من مسلمانان
ابراهیم علیہ السلام په طریقې روان یو ابراهیم علیہ السلام په ملت ټول هر څه منو لا نفرق بین احد منهم بیلتون نکو پمین یو ددی کی ونحن له مسلمون او من ټول خاص یو الله تتابدار یو غاړې دو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچرت دی ایمان راوړي کداغه يهوديان عیسایان مشرکان ایمان راوړي بمثل ما آمنتم به پشان ایمان راوړو استاسو اے مسلمانانو صحابو لکه څنګه چې تاسو الله منئ پیغمبر منئ قران منئ کداغه يهوديان عیسایان مشرکان د دنیا کافر استاسو شانتي ایمان راوړي استاسو غندي الله ومني قران ومني کتاب ومني نو دی بیا لار بیا مو فإن آمنوا کچرت دی ایمان راوړي بمثل ما آمنتم به فشان د ایمان راوړو استاسو فقد اهتدوا بیا بلار مومین وإن تولوا کچرت دی مخواړو فإنما هم في شقاق نو یقینا دی په عداوت کې دی په خلاف کې دی په دشمنی کې کدی چرته تاسو باندې ایمان نه راوړي نو دی تاسو دشمنان دي د دین دشمنان دي د الله او د پیغمبر دشمنان دي هم فی شقاق او دی په خلاف کې دی په عداوت کې دشمنی کې پیغمبر اتا سره به حسد ساتي بغض بساتي کینه بساتي ستا سره به دشمنتیا کوي فسيكفيكهم الله تسلی د نبی علیہ السلام دا دین يرون کی فسيكفيكهم الله کافی دے تعالی را په مقابله د دې کی الله تخبر کار کوا دعوت ور کوا تبلیغ کوا خپل بیان کوا د الله دین خلق در سوا زب وشا او دی وشا فسيكفيكهم الله کافی بشی تعالی را پیغمبر الله په مقابله د دې کافرانو کې وهو السميع العليم دغه الله هر څه اوریدونکی دی او په هر څه باندې پوهه دی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।